کې راشي نو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاهل چې در سره څه وخت خبرې کوي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصو. باس ور سره مکه او م خبرې ور سره وګداوه. ځکه چې جاهل همیشه د پاره باس اصول دادي. هغه سړي سره به باس کې چې څومره علم ستایي او دومره داغمي. د مناظرې اصول دا دي چې مساوات فی العلم وي. څومره علم ستاده دومره داغه بیا ور سره باس کوه په خبره به یو بل پوهیږي. اوس ته مولای هغه عامي دی، طالب هغه جاهل دی، هغه سره به ته څه باس کې؟ نو دی وجنه قرآن ویلی دی واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاهل سره چې در سره باس کوي نو سلام ورته کوا، السلام علیک ورته وای او بس ځان ته خلاصوا. باس ور سره مکه ځکه چې ته پویول نشي. عزیزانو مون خلق خود څه کوي؟ جهل او خود پسندی دا دومره خراب شي چې د آدم علیه السلام زامن پیدا شو حابیل او قابیل، او داغي قانون داو چې یو خور او یو رور به جوړه پیدا کړي. بعض به تاسو اوریدلی چې یو خور او یو رور به سحر پیدا کېده او یو خور او یو رور به مازیګر پیدا کېده. بہرحال دا روایت چې کوم دی کچرتوی هم دا اسرائیلیات غوندې دي په خپل میعاد به پیدا کېده. کوم میعاد چې د بچی د پیدا کېدو دی په هغه میعاد به پیدا کېده. نو کوم خور سره به چې کوم رور شوی نو دوی به بدل کولو. مثلا ما سره یو خور پیدا ده، تا سره یو خور پیدا ده، نو زه به خپله ما سره پیدا شوی خور تاله درکم او ته به مال راکې. دا قانون د آدم علیه السلام د دې به نکاح کېده او بیا په دې لاین باندې به دا خلق پیدا کېده. حابیل او قابیل چې قابیل خور چې ود سره چې کومه پیدا واله ګرنګیزا او حابیل سره چې پیدا واله تور دوی چې زه سپینه په تورې نه بدلو، تخپل خور په نکاح واله او زه بخپل خور په نکاح. هغه حابیل ورته وی چې د خدای بنده قانون دا نه دی، شریعت دا نه دی، ویلار سچی خو زه نه کوم دا کار. دا اندازه وکړئ تاسو ډایرک د پیغمبر اولاد دی او خود پسندی او خودبینی ونیو. اوس ګوره چې نتیجه څه جوړي. تاسو چرې خسړی کې دی نشي، نه بزرگان کې دی شي چې ترسو پورې خودبینی نه پری، خود پسندیم نه پریخي، ځان تم زوال نه پریخي، ترغه پورې خسړی کې دی. خسړې امه څوک جوړیږي نیک او بزرگ هغه څوک جوړیږي چې د چا په زړه کې زړه نه، د چا په ځان کې روح نه، د چا په ځان کې رائے نه، همیشه د بل تابع. تاسو به وخایئ داسې زمونږ په کوم ملک کې چې اوسیږو چې هغه خپله رائے پریښې وي او د بل اتباع وکړي، خپل نفس مړ کړی وي او د کنزلو جواب دعا ورته وکړي. داسې به مونږ ښه سړی خو به هغه سړی جوړیږي چې د کنزلو بدل کې دعا ورته وکړي، د کانو د ویشتو بدل کې دعا ورته وکړي.
ها جی مونږ به خسړی کی یا دې زمانہ کې څوک شته جابو خسړې خپل رضا به پرېږدي د بل رضا به کوي خپل رای به پرېږدي د بل رای باندې به ځي تاسو وګورئ زلیخا ولې لویه ښځه شوه او د پیغمبر په عقد نکاح کې راله ولی امتحان کې ګیره زړه یوسف سره مور ورته وی چې بچیا دا څه کوي خلق را باندې لعنت وی هغه ورته وی زلیخی وی مور مکړه ما تدا خبر نوري زلیخی وی مور مکړه ما تدا خبر نوري واک زمان دے پلاس واک می د بل دے زړې وړې دې لما تشمی ګوګل دے ما کې زړه نشته نو زستا خبره څو منو چې یوسف نه توبه وباس ا د تسلیم شان نشته ما کې زما زړه یوسف علی السلام نتیجه څه عظیم انقلابات و نباد زلیخا د یوسف علیہ السلام په عقد نکاح کې را شپوا نیمه شپه کې زلیخا پاسه ده د شپې مونستا یوسف علیہ السلام ورته لا وخت ډیر ده وینه ده وخت ډیر چې هغه رستو لمنې تلاس ورواچولو نو د زلیخې لمن وشلید زلیخی خیر دے که زما لمن وشلیدا دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والې او ما رستو نه ته لمنې نه نیولې لمن دې شلید او یو خبره واوره یوسفه زوس ستا یوسف تابعداري نه کوم ستا یوسف زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته مال راکړې نو خو لیوانه یم نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چا ته زما غېږې ته راوست څو پورې چې ستا د رایې تعلق و تا خو زما خبره نه منله څو پورې چې هغه ته مې ځان وسپاره هغه ته زما غېږې ته راوستې نو زیاته تابعداري به دې نه پس د خدای کوم زما عزیزانو خپل رائے با پا بل خرس کی خپل خیالات با پا بل خرس کی علا با خسڑے کی چه دادی نہیں کرے خسڑی توب گران کار دے قسم تاستا یو ځل کړی و چې یو پیر ته یو سړی راغی وی صاحب زه خسړی کېږم هغه ورته ویل بچیا خسړی توب ډېر ګران کار وی کوشش بکوم وی خسړی توب ډېر ګران کار دی خسړی کېږي وی بس کوشش بکوم وی زه د لنګر کې کار کوا لنګر کې کار مار کولو یو شپږ میاشتې چې تیرې شوې نو پیر صاحب یو چواری ته وې چې دا سيزه د الګ چې لګیا دی کنه د باندې دا ګنګي ورو غورځوا داس چواری چې به ګنګي ورو غورځول هغه الګ رامنډ کې چواره د دې مړایونه د مړای نه ونی و چې زه دې ګنده کړم ټوله پیر صاحب ورته پټ ولاړو راوته ورته له ها یلکه تا خو چې زه خسړې کېږم خسړې توپ دې ته وي چې خلک د مړای نه پیرانم دغه سي پیر دې ته وي ښا او سنی دا ګړ کپان دا پیران دي دا د جیب غلا خیال مراخ دا پیران دي پیر خود غرغشتو مولانا صاحب د افریقې سیټان راغلی زو ور سره تلو 50,000 روپے ورته وېستي
وی صاحب دا مې تاله روړي دي. ورته وی بچیا تاو زما روټه او خوړه زما ملمه، نو زه د جیب ګڼ کپ نه یم چې ملمنو شو کوم او ملمنو نه پیسې اړ. ډېر څه وکړه. وی په خدای باور وکړه چې وای نه لم چې دا خو 50,000 دي چې 50 لکه وي. پیران خو دغه و. تا به ګنتی پیوالی بلچې به دیوالی کور به دی وران شوی او خدای به درنه په قهر باخته هغه بال بچ به د نهري او پیر صاحب لبه یو سي او چې یو سي هغه داسې واسکټ کې چې دعا ورته وکړي چې دعا ځان ته وکړه په ګرنیټو لګي چې پردي جیبونو باندې ډاکې نه اچي. دعا ځان ته وکړه ستا دعا په ما لګي. نو زما عزیزانو پیران دغسی چې هغه به د مرید د پاره د هغه ځای به ټریننګ سکولو تا چې وی چې زه ښه سړی کېږم. ښه سړی دې ته وایي چې خلک د مرۍ نه نیسي. وی ښه جي غلطي وشوه. بیا لګیا بیا یو شپږ اته میاشتې تېرې شو. بیا پیر صاحب چواري ته وایي چې نن پې بیا دا ټوکری واچو. چې بیا یې په ټوکری واچوله نو په دې اتو میاشتو کې د ده دومره اصلاح شوې وه چې ورپا نه سید ورپسې خو د ناستې نه یې چواري ته وایي ړوند دی ړوند. پیر ورته بیا پټ ولاړ ورته ها تا چې وایي چې زه ښه سړی کېږم. ښه سړی دې ته وایي. بس بیا غلی بیا پکې یو کال تېر شو. لګیا دی کار کوي. نفس داسې به مړ کی او رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد. نکریزو کے رنگ الا پیدا کیگی چې په کانو باندې گسیوش تاکہ به رنگ الا پیدا کیگی د خسړی تو آرام کیے نه. خسړی تو ګران کار دی. دا ګمنځي ممنځي ګرځول مسواک چې دی ټومبل دا خو آسان کار دی هر څوک به وکړي. خیال امراغی جی ملاتوب هم آسان کار دی خو یو دوه درې کتاب ووایه مولانا صاحب بشي مولوی صاحب پته به نه لګي چې مولوی صاحب په څومره اوبو کې دی. خیال امراغی جی خو مولوی صاحب جمعات امام شو مولوی صاحب شو نور پته نه لګي. دا آسان کار ګران کار دا دی. د نفس درې قسمت نفس اماره نفس لوامه نفس مطمئنه. دا درې قسمه نفس ده. خیال امراغی جی لوی جهاد چې دی هغه دا نفس وجل لوی جهاد. نفس مړ شو کمال ته ورسې. نفس ژوندی دی په ګومنځو نه کي. بل کار کوي. جماعت نه وځئ. اوس خو چې مونږ جماعت نه وځو کېړی پټو کنه. چا نوې کېړی راوړي د زمونږ د جماعت کې یو جمعه دوه جمعې پس کېړی روکې شي. خیال امراغی جي کېړی هو سړی اریان دریان پاتې شي. دلته چا نه روکې وي ما خپلې چپلې ورکې ماله لکه دا یو سا زما هغه یوړې. خیال امراغی جي عزیزانو عرض داود کې بارو ځئ. یو خو مونږ غوندې خوار غریب خلق کېړی سمئ دا دومره کمال نه دی چې لږ ښه یی غوړ غوړ یی او چې جومات نه باروځي نو کېړی پردی سمئ. یا داسې رومال وساته په چا چې دوړي داسې ولا وبکئ داسې کلو کې به داسې وکئ. خان چې جومات نه روځي د خان 15,000 ګزه لکئ چې مړ کېږي یو 40 ګزه قبر له ځان سره وي. ابا جماعت نه چوزي پردای کېړی بسن او بیا مونږ غوندې چاپلوسي ګر چې ورپسې وي مونږ غوندې شرمېدلي چې ورپسې نو به بیا کېړی سمې کي د چا. نو نفس مړ نشه. چې نفس مړ نشه نو ته تباه یې. تا ته به د ځنکدن په وخت کې ایمان نه نصیب کېږي. ایمان بالا نصیب کېږي چې نفس مړ. دا د قرآن خبره. مونږ څه وایو؟ مونږ وایو چې نفس مړه
کم طرز فرعون نیست، نفس میرا کم طرز فرعون نیست، لیکن او راعون ما راعون نیست. و زمان نفس والله کد فرعون نکم، خواغ سر لخکری وی او ما سر لخکری نشتا کنی زه کمپلیٹ فرعون هر سره گوئی مجسمه دا د فرعونیت، مجسمه خبر شان ور سره نشته، خبره که د پاسه پی گزار در وجنی دی دست در باندې کوي، کوه د لکنی کور دی ورانی بچی دی تبا کوي، خبره د پاسه او بیا جمعتون لم راځي منځونم کوي. نفس مړ دا ماده ځان کې پیدا کی چې خیر ده، خیر دار بد در سره چاوکا و خیر ما څووي خیر ده ټکه یاد وېږي کاکا په خبره کنه اوس په څه پوي ما عمر تیر خیر ده دا ټکه یاد دار بد چاوک خیر تکلیف بدرته نه رب دې خپه نه او دا کته چې دې سړی ما سره ډېر بد وکړ و خیر بس بیغمه بګرځي خیر خیریت او که اره خبره محسوس کول دې شروع کړ چې وای دا ولی دا د ولی د سیوي دا د ولی د سیو کړ وای نو ما څه کړی وای نو بس نری رنز بدی او د خدای په عظیم قهر باخته هم داسې کړ کړ کې قبر لبروان او چې دی وای چې خیر دی خدای ته خپوي خبره خلاص نفس پدی بمړ کی مونږ مليان د مونږ نفس اوهو مونږ نفس لبیا سو کرس زمونږ نفس به څنګه مړ کیږي هغه مړ کیږي چې مونږ هم د ځان نبل سړی اوچت وګڼو خپل ځان او زړه بل لور. مولانا روم نن 900 کاله مخکې تیر شوی 900 کاله د جمعات کې ناس په درس کولو خدای مې دې په دې نه ګناهګاري خو زمونږ نفس هم داسې دی چې تاسو دا عوام یې یا امیان مونږ چې خپلو کې کینو دا خره دي لا پکې عربي کې یو بل ته چې اولئک کالانعام بل په आवाज کې بل هم اضل چارپای دی وای گمرام دی مونږ هم خدای راستی که تاسو ته په نظر ګورو تاسو هم مليانو تسپک ګورئ خو دونوں طرف سے آگ برابر لگی دونوں طرف سے چې دا څنګه راته ګورئ کنه خدای راستی چې دسې درته ګوري مجال دې چې زه تاته د قدر او د عزت په نظر وګورم او ته ماته سپک وګورې سوال نه پیدا کړي خو هغه دغه خبره وایي دل کې ببل جل اٹھائی जिगर के आग से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से کور ته اور د کور د ډیوې نه لګېدلی دی تا زه خو داسې یو چې مونږ به کافرو تم سپک نه کته بلکې د هغې متعلق به زمونږ پړه کې دا درد وی چې خدای دې د دوزخ له ولې لاړ شي داسې څه چلو کو چې دې د دوزخ نه بچ اوس مونږ ته ما دوزخي کولو کوشش کوې زه ستا د دوزخي کولو کوشش کوم تا زه خپلو کې اخلي مولانا روم لوی عالمو لوی مدرسو طالبانو ته درس کول طالبانو ته درس کول چې دا علمي
دا امیان را ټول کا او د اردو ترجمه ورته وایا کنه دا مولاتوب نه دی لکه دا نن سبا چې زمونږ د ملک عام ریو لوډ سپیکر دي چې غوګونه به دي وخوري څه لګیای دلته یو ترجمه کوله ماسخوتن ز په لاره تیرېدم الحمدلله رب العالمین ثنا صفت خدای لره ده پر رب د عالم سره عام لوی قاضی دی د علاقه پر رب د عالم سره اوس خدای راستی که تاسو په پوهم شي چې د اصلي معنا څه ده د مولا څه ویل پوهیږئ اوس چې د عربي څه معنا درته وکړم تاسو په څه پوهیږئ تاسو کې داسې جذبه په کار وا چې د مولا غلطه تاسو نیوي ایمان دا پکار تاسو کې چې کوم بزرگان دي دا سوکنو میاسه نن 400 کاله مخکې ته علماء راغون کوي زه درته مونږ کوم زما دي مونږ ته وګورئ که څه غلطي پکې چې وي بس مونږ په منځو د ټول علما ورته ګوري مونږ قاعده قیام سجده وغیرہ څوش سلام وګرځیدا څنګه مونږ به صاحب بالکل خو بالکل یو ما خلاصه ویلا خلاصه یو کتاب دی اول دا چنی چې علم شروع کوي خلاصه وي هغه صاحب یو غلطي وستا په دې من خو منځ کې و څه بچیا ماشومی سینې سره ولګول و زما دې کتاب کې نننه سبق داو چې سړی چې ودرېږي نو د خپل منځ کې فاصله به سلور ګوتی وي والقدمين اربعه اصبع في القيام غالبا دا سه الفاظ و زمانه نه سبق ده چې و ادرېږي سره نو د خپل منځ کې سلور ګوتې فاصله به پریدي ستا د خپل منځ کې فاصله زیاته و نو دا یو غلطي وکړه دا ماشوم نن ته پوهېږې نو ته زما غلطي څه ونیسي زما غلطي خو به ته اله نیسي چې ته پوهېږې اوس زه دا جمعې مونځ دی 15 کاله وشو دې جومات کې او زما یقین نه دی که دلته زما مسله نو خلیفه نیول دا چې زه به رستو شم یو سړی به ما پسې چې ولاړ یا به د مټ نه ونیسم مسلې ته به راولم کم ځای نه چې مونځ ما پرېښه ده هغه ځای نه به هغه شروع کي او زه به هلته بار لاړ شم او دس به وکړم که ما دا چلو کو په تاسو کې په صف کې در روان شم تاسو به مونځ کې پاتې شئ یا به څه چل شو څه چل شو هلکه مولانا صاحب څه چل شو څه چل شو ځکه چې ته خبر نه پته درته نشته چې مانځه کې خلیفه نیول څه ته وایي خیال براغی یا چې را پسې کوم ولر دا مخ کې صف کې وګورئ کنه دی کې مې کيوم را مخ کې کو ما خیال چغي به وي چاله جوړ دا مولاله ونه شو چې را رستو شو کڅ بلاو ځکه چې وړاندې صف کې با او متصل امام پسې به هغه خلق ولاړی چې امام کې سکړچ پیدا شو فورا هغه په مصلی ودري اوس خو پته نه لګي وای په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګورو په خبر درې واړه یو 300 کال مخکې خبره زما عزیزانو مولانا روم عالمو او ډېر لوی عالم درس کولو طالبان ورته ناستي قیلا قلنا سوال او جوابي یو ځای باندې اعتراض وکي څوک دا جواب دی دا اعتراض دا جواب دی دا اعتراض دا شمس تبریز رحمت الله علیه راغی د مولانا روم شاته غلې غوندې کېناست طالبانو هغه چې څوک ملنګ دی او طالبانو په ملنګ چرته نظر سوځي یا زمون نظر په چرته سوځي یو ملنګ راشي جمعات ته کنه شلې دلې جامع یا خوار خستانو تاسو زمون نظر په سوځي چې یا دا مولوی دی چې هغه دا ملنګ راغله دی
غریب دے سو کوله چای راوړی یا ورته روټۍ راوړي خو بس ار یو بزرگ جمیل منځ کو او سدرۃ المنتهى نه ورته خبر راغی او بس جمعات نه وته ورستو بیا که جمعات ورانیږي او کار څه دا د مقتدیانو حال دی د مولا حال دی چې کوټګی ته ورشي مولا صاحب وګیا ما معاف کا معاف وی وګیا ما زکه اچنه ورپسې کوتا کراوه دیکھو ګورئ خسړی بشي تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بسوال چې وشه چې خپل باور سره سنو نو چانه به قرض واغسته وغله به ور قرض به واغسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سائل چې سوال وکي رد کا بنا اگر که یو قجوره یا چرته سوي نه کوه د ګډل سنه سبا ولا ورکه سائل درېده زه سنډا عمره غټه تاسو وایو موږ سنډا عمره غټ خلا څکه چې په اسور در تراشی په اسور او وی چې د خدای په نامه ستاد هغه بدن سره څه کار دی چې د چانو می واغستو دغه خیال بساتي تاسو که په خدای مین وې او شیطان راشیم د خدای نامه در تستا په مخ کې والی د شیطان به مخلصاته کنه دا تاسو خدای پیژندل نه نو مین به پسی اخو مجنونو چې پای سگ بوسی د مجنون خلق گفتا آچی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود مجنون سپیرانی ولی دے د سپیخ پی لگیا دے سپئی دا څه لک گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود دا د سپیخ پی زکا سپاو ما چې کلا کلا بداس پیدل لیلا په کوسو کې ګرځېدلو نو داغه د کوسه خاورې د خپرو پورې لګېدلې دي نو زکه د سپیخ پیسه پاوما او کله وفادارانو د دیانت په میدان کې راشي سپه مونږ نه په کروڑ درجه خده ولې د اصحاب کهف سپه به وای جنت تزي زکه چې د مالک وفادارو د مالک غدار نو قرآن کې د اصحاب کهف د سپین قرآن کې خدای ذکر کړي وکلبهم باسط څنګه ده ذراع د سپی چې د مالک در نه پرې خو نو د سپین قرآن ذکر کړي ده زما عزیزانو مون د مالک در پرېخه ده او د مالک د دشمن په در کې مونږ شپه ورځ ولاړ یو بزرګ روټای به ولا تیار راتله یو درې ورځې په روټای بند شو چې بند شو د لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال وکړو چې وګایم هغه ولا سلور روټای ورکړي چې روان شو دا يهودي سپه هغه ورپسې شو غپا 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 د یو روټه اور واچولا بیا غپل بل اور واچولا چا خوړه بیا غپل بل سلور روټه اور واچول بیا هم سپی غپل ورته ظالمه خو مالک دی سلور روټه را کړی و سلور نه درواچولې نو وسولې غاپه اسپی ورته ظالم زنم ظالم ته چې مالک روټه در کوله نو عبادت ته کولو په خلوت کې ناس ته او چې یو درې ورځې د امتحان د پاره در باندې روټه بند شو نوراله د خدای د دشمن کوڅه کې د سوال يهودي خو د خدای دشمن دی نو روټه د پاره رااله د خدای د دشمن کوڅه کې د سوال زما عزیزانو مونږ دغه سيزونه د دنیا د پاره مونږ د مالک در نه پکړ دا ټول سيزونه به الکیږي چې ته نفس مړ او د حق بینه جذبه ځان کې پیدا حق ته حق وای او باطل ته باطل وای
او همیشه د پاره په حق ویلو کې مشکلات هم ډېر راځي سړي ته تکلیفات هم راځي خو امتحاني پیغمبرانو باندې با د حق ویلو نه بعد رنگ رنگ تکلیفات رااله دا به امتحانو خدای به پکې کامیاب مولانا روم شاته شمس تبریز کېناست او د لګیا د قیلا قلنا چې درس نو اوسګار شو داسې ملنګ ته وکړه وې سدي الک زمونږ د تپوس تم خیال کوي ګوره خدای بے نیاز دی زما د په خدای قسمی کب ټول عمر د په دا تندې داسې کړی کنه چې بیړه دی ولا تبا کړی په سجدو لګولو او چې یو انسان نه داسې سدي او سبا د خدای په بو یو سی جهنم ته به روان چې ته یې څه شي چې تاغه ته داسې پتروش تندي د دې دلیل درته وای قران کې راغلی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ صحابي دی په دواړو ستر ګړون دی مجلس تراغه پیغمبر نے سم مسئلے تپوس کړو پیغمبر چا سره لګیا دی دعوت د اسلام ور کوي او د روند لیدینا نو رسول الله ورته تندې ترش کو چې لک صبر وکړه الله تبارک عبد الله ابن ام مکتوم تندې ترشول خوخ نشو دا آیات راغی چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى سړی دی ورټلو مخته تی واړولو چې روم درته څه وخت کې راغی پیغمبر له خدا خبره کافی وکړه او د دې ټکی څومره زورو نو دا به رسول الله ته پته و تاو ز په کومه ډله کې یو تاو ز په سپوي خدای ورته وایي چې دته د تندې ترش کو مخته تی واړولو ولی چې غریب راغی نو مخته تی واړو او هغه سره لګیا باس کې ما په دې خبره پوي دي په دې یو ټکی کتر اجر شوې یو غریب راغی سدي څه هغه ویږي زه خدای دې خبر دا به خسړې کیږي دا به بزرگ شي کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول جب تلق دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کی سو پوری چې د محمد رسول الله الفت پزړه کې نه مون تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اړه دی بتخانه دا په منځونو بدرته څه ملو لوی شی په انسان کې چې خسړې کېږي اخلاق نو انسانیت نشته اخلاق ارڅشتا اخلاق نو انسانیت نشته نو چې ته انسان نه یاسه دیوال دی ټیټ پاس کیږي کنه ته انسان نه انسان ته چې الله اشرف المخلوقات ویلي دي نو وړه پدې دي چې ته تا کې اخلاق دي کردار دې درکې کریکټر دې درکې اخلاق نشته به ته انسان نه دغه لرګي کې اوس ربړ واچو دا سټیټو پاسه کوونو بدام دا لرګم والله مونږ نه خده هغه لرګي چې رسول الله ورته ډډه والا بم جنت ته دا مونږ نه بیا مولانا روم ورته وایي چې سړي شمس تبریز رحمت الله علیه ورته وایي چې گفت ای غوغا وقیل قال چیست مولانا صاحب دا ته چې لګیا وی قیلا قلنا قیلا شور دی جوړ کړو تاسو دي مولانا روم ته نور غوسه ورله مولانا فرمود نادان لببن بر مقالات خردمندان مخن
مولانا روم ورته یو بدبختا پاگل بی وقوفا خلا بند کا بر مقالات خیرد مندان مخن د نیکانو خلق خبرو پورې تخان دي اذا قيل قلنا ذات شيء چپ نو خج مولانا روم درس نوزگار شو کتابونه ټپ ک د شمس تبریز داسې کتابونه راواغستو تلاو په غاړه رب تلاو ته ورغور چې ورغه او پیړه دي غر کا شداد سو بده غله داسې ناس اوس مولانا وی چې دا جمعات ته کا پیراګدما جمعات دارالمان دي کنه راګدم دای څه ظلم ډېر سات پس ورته مولانا صاحب خپشوي وی زمون ټول هستی دی او بوته وګرځوله بوته داسې لاس کو کتابونه رويست چې داسې ټپه ورکو دوړې ته و اچولي وبو کیو او ته ته دوړې دا کرامت د شمس تبریز رحمت الله اوس کرامت ستو یو معجزه زمونږ د زمانه ارڅ لتاړ را لتاړ ذاتیاتو کې خطیو ذاتیاتو کې زما ته بدی شي کالوا دی او خړم کافر قوم دی او ککیر دی او خړم کافر قوم دی او کا ګلونه دي چرته پمړی واچول خاص مکه معظمه کې او مولا او تقریر به هاذا شرک هاذا شرک ما سره یو پیرو ما ته راځه خدای د خونه ورانه که خود شرک نه بغیر بل ټکه نه کوي راځه چې چرته بل چرته کینی نو مونږ وایو چې هاذا شرک دا ګونه ز هغه مولا نرګنم چې په قبر وای چې دا ګلونه او دا الواغان حرام دي چې غراشي او د پاکستان حکمرانانو ته وای چې تاسو په خپل ارادو کې دروغجن یې شپک کال وشو ولیم په دې ملک اسلامي نظام نه دی نافذ کړی چې دام ویلې شي په دې خبره پوهیږئ مړی ته خوار څوک حق ویلې شي غریب مړ پروت دی دا حرام دا حرام دا خزي حرام نه وی مولا صاحب بل اورځي چې اندوانو نه دسخطونه اغسته دا حرام وی کنه دا حلال یا رب رنده په بلا ماړه نو پويږي چې د مړې را پاسین را پسل ته په بلا نه اوري او دلته په بلا اوري زما عزیزانو زه دغه ته حق ویل ډوم نه چې په نورو ورخ ډېر زرو باور ماتي شي ګلونه دی او الواد او پلانټ دا څه خبري اډو ګل په مړی چا ور واچول نو په کافر شو کوای نه چلو مسلمان شو یا الوای په حقړه پرې د زړو خزو سکار خو پکې وشي کنه خیال امراغه نرتب افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جهاد داده چې د یو حکمران په مخ کې سړی حق خبرو یو حق مونږ والله که د کلی خان ته حق نشو ویل د کلی ملک ته حق نشو ویل کلی کې چې لګ داسې غوړکې غوندي هغه ته والله که حق ویل شي کنه جی او مړو له حق وایي په مړو حق بالکل ستا حق دی دا ټول خوشي کارونه دي ګلونه مولینه سیره جنډیانې منډیانې دا خوشي کارونه دي او دا ټکې بالا کې چې ولا غم کولې شي کاغه نشي کولای نو په آرام کې نه دا ګران کار دی نو خسړې به ال جوړي خسړې به ال جوړي مولانا روم چې د شمس تبریز دا کرتوتو کتو نو حیران شو بیا داسې ورته متوجه شو شمس تبریز پاسې دا ساده په غوا چولو مولانا روم رستو لمن نه رونیو د ورته دا څو کتو چې وای کتو نو ایو بزرگ وای چې بے رنگیانو بے ढंगियानु بے رنگیانو بے ढंगियानु ہک نال نظر دے رنگ جانا دا اولیاء دا سے نظر وی چې وای کتو ورته د مولانا روم په دې سینه کې اور بل دته روان شو غرستو رونیو چې چرا تم ناستی کار خود را بکنے ترا برما چکا زاقیل قلنا کوا مولانا روم واللہ کدے اس پریدما
پریدم دینا مخ کې دی اور پسې ها بار سارا تو یو جونګړه کې ناس مولانا روم ته وایي چې ته مولای لوی عالم زه خو فقیر ملنګ څوک مې پکاڼو ولي څوک سکه ما ته وی چې څه خیر ده وی والا دا پیسې ورشه او شراب بوتل راوړه مولانا روم بازار تراغه او شراب بوتل اغسته ده په لاس کې نیولې ده په بازار کې روان نفس بداسي مړ کی یا خلق در پسې کنه او بیڑا غرکش او مولا شراب او بیا د بازار د شاخه تاخه زامن چی او یو ته چغه کیو تو سوای چې د بازار کې زروانه بجلیګر مولا روان دی او پلاس کې د شراب بوتل نیولې تاسو بچال جوړ یا دلته په محراب مې د شراب بوتل کې دې تاسو بچو چې والله کدي جمعات کې یو پاتې هلکه څه خو چې بارود او بیړای غرکش منځونم تباش سچلو شراب بوتل داسې بوای کنه نفس پدې مړکی مولانا روم خلق پکانو پلوټو چغه کنزل ده بس خپل تار کې مسته او ټولو بیمارو ته شاشوا بوتل الته یو سباله ورته چې ورشه ماته یو خزر راوړ خزر د لاس ننی ولې روانه کړ چې نفس پېمال یا خو مولانا صاحب خلق پلار دې روان دي او خلق ورته دولاسي سلام او یو مغه خلکو په کانو وشته خو نفس مر شو کنه خبره کوي او چې زه پلار روانه و په خیر دي په خیر او سو کټ نه پاسا او سو څه چل کا او سو څه چل کا په دې نفس نور غټي نور چتی او زه پلار روانه مخ خلکو په کانو وشته کنځه راتو کې بدر دې راتو او ما وی چې خیر په دې نفس مر چې نفس مرش شمس تبریز ورته وی چې وخت ډیر تیر شو زبل خوازم مولانا روم زبط سکم په دې سینې ورته لاس راخ کو وزا تب مولا د روم الله به د خدمت تا نه والی چې تر قیامت پورې بستا ثانی نه نراغو مسنوی دی کلی شروع بس مرشو نفس مرشو او مسنوی بشنواز نیچو حکایت میں کند وز جدائی ها شکایت میں کند سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق بیا څه وایي وی شاد باش ای عشق خوش سودای ما